دا اوس مې غوړي وکتل د غوړو وزن چې کم دی په ټیم کې نیم کیلو کم دی. دغه ځای مې ایکسپایري بوتلې ونیوې په فریزر کې کېښودې دي، په خلکو یې خرڅوي یخوي او په خلکو یې خرڅوي. دا چل دی زه په روزانه بنیادونو باندې ګرځم او دا دوکانونه چې کومه د عوامو د مفادو دپاره ګرځم. دا اوس مې غوړي وکتل د غوړو وزن چې کم دی په ټیم کې نیم کیلو کم دی. د عوامو نه پیسې پوره دي، وزن یې نیم کیلو کم دی. دا د ما را سړی ونیو. دغه ځای مې ایکسپایري بوتلې ونیوې په فریزر کې کېښودې دي، په خلکو یې خرڅوي یخوي او په خلکو یې خرڅوي. هم یې ونیولې. اوس به دا ټولې زه طلب کوم. انشاءالله زه په روزانه بنیادونو لګیا یم ګرځم زه هم چې د بنو عوامو ته سہولت میلاو شي او خاص صفا څیز ورته میلاو شي، وزن ورته پوره میلاو شي. خو زه اریان یم، ما په ټرکونو باندې بوتلې واړولې، په ټرکونو باندې مې جیسونو باندې بلډوزر یې وګرځولې. خو زه اریان یم چې دا دوکانداران به خدای پاک ورته هدایت وکړي د نیکۍ، که نور دا خو به دی نه سمېږي. زه خو په ستړی شو ځکه چې تاسو پیسې ورکوئ او تاسو دا وایئ چې زموږ نوم د 16 کیلو پیسې اخلي. نو تاسو یو ټیم هلته کې تلئ چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاره شي چې دا 16 کیلو دی، بیا د هغې نه ګاډۍ ډکوئ. دا غټ غټ ډیلران داسې کوي چې دوی کارخانې والا ته ووایي چې دا نیم کیلو پکې ما ته کم اچوه. د دې پته نه لګي ټیم چې کم دی تیار ټیم دی. دا بیا څوک ګوري نه، عوام ټیم تلي نه چې کنه ما ته ټیم وتله چې دا 14 کیلو دی که نه دی. نو دا یو مافیه ده. دا نیم کیلو چې دغه شي په زرګونو ټیمان هغوی راوړي او هغه به د خلکو په لکونو باندې خرڅوي. نو داسې چل دی چې د بنو دوکاندارانو ته زه د دې میډیا په ترو باندې وایم چې تاسو غوړي راوړئ، مهرباني وکړئ په هغې کې یو ټیم دوه تلئ چې د هغې پته ولګي تاسو ته چې بھائی دا غوړي صحیح دي، د دې وزن ټیک دی. نو هغه بیا راوړی دی بنو ته چې وزن یې کم وي. زه خو دلته پرېږدم نه، زه خو پسې ګرځم دوکان په دوکان، کوڅه په کوڅه پسې ګرځم. زه خو به بیا دوی جرمانه کوم. سر چې دغه اکثر دوکانداران وایي چې لکه میشته پته نه ده چې دا بوتلې به ونیولې ایکسپایر وایي چې مو ته پته نه وه چې دا ایکسپایري دی. لکه ورخیال شو دا خو د دې دوکاندار ذمواري ده. د دوکاندار چې دا وایي چې زما ورته خیال شوی نه ده چې ته که ډوډۍ قضا کړې ده، ده چې ته که ډوډۍ قضا کړې ده، ډوډۍ خو د ورځې 3 ټایمه خوري او پوزې لی نه وړي خولې لی وړي او دې ایکسپایر بوتل رالي او په فریزر کې ږدي چې یخوي چې په خلکو یې سکي. لکه دا زهر په خلکو باندې سکي. سړی خو چې تږی شوي چې دله پیسې ورکړي هغه ته یو غړپ وکاږي ورواړي. هغه غریب ته خو دا پته نه لګي چې دا ایکسپایر دی او که نه ټیک دی. دا داسې چل دی. دا دې دوکانداران په قصد دا چل کوي. خو دا زه په روزانه بنیادونو لګیا یم. دوی چې زه تر کومه پورې په بنو کې یم نو زما په خیال چې دوی لکه دوکاندارانو د جیسه پکار ده چې ډیلي حساب سره د دوی خپل بالکل دوی چې کم سیز فریزر ته خېجوي چې بھائی دا زه یې خوم په خلکو باندې خرڅوم. دا دې په دې اول به دې باندې ایکسپایري ګوري چې ایکسپایر بوتل دی یخ کي، په هغې باندې بجلی خرچ هم وکړي، 15 روپۍ په سړي باندې ګران هم خرڅ کړي او هغه ایکسپایري او سبا په هغه سړي باندې څه چلو شي. خدا نه خواسته هغه سړی بېهوشه شو دا شی اوس کو نو بیا به د دې نه لویه مسله جوړي. ایسي هدایت الله او د سره نه ټیم چې ټیم د سره خپل ګروپ ته غونډ راغلی وي او دی مکمل چیک اپ وکړ د میریان گیټ د چنټي په دور ته دی راغلی وي. دا غونډ زوینه چیک کړل په دیش ډیر داسې د کنه وی چې پاشه بوتلې بندې په دمه ټیمینه تر شوې وي. هغه نه بعد بکری چې دی مې دی پاشه چیک اپ وکړ، پاشه ډیر داسې سامان وو هغه یا سیل کړي. هغه نه بعد تیمه چې د ډیډه بورې دی یا د ټینینا دی دغه وزن کمو د هغه یا مکمل راپورټ یو نو خوسته هغه ته نوټسینه ورکړل. میز دا ټیم چې د باندې ټیم عوام د دې دغه ته دا درخواست کوي چې تو سه ټیمزو کا ټین یا بورې او خلیه تشو خلیه به پهلا چې کوي د وزن یې صحیح ده چې وزن یې صحیح به پاسته هغه ته پیسې ورکړي. هغه نه بعد چې ټیم د میز د کندرون دی واپس سی خرڅای بدای خپل دی کون چې ټیم دا دای ویل بدنامای دی سله 250 په ساده غون کاروبار خو په نومي بدنام شي. دای د بوتلې په خپل ټیم باندې ریګ دای چې ایکسپایر نوي ځکه چې دغه بوتلې میجو وړینا د میجا ملګری دغه بوتلې شي بدنه بیماری لګیږي. تو سه دا بوتلې چې سه کو خلیا چک کوي او چې سه د کندورین دای مهرباني دا کوي چې تاسو بوتلې دای چې ایکسپایر نوي. د ظاهر شاین صاحب ټیم نو خدمت سره غلاو مو سره کیمرامین دا شمال. السلام علیکم.